الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. دا سورہ عنکبوت مکی صورت تے او دے کے درے اصولی عقیدے اسلام ذکر کی. توحید دا اللہ رب العزت یووالے دا اساسی مسئلہ دا، بنیادی مسئلہ دا. اور دویم اثبات دا نبوت دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دویم اساسی مسئلہ دا، بنیادی مسئلہ دا. اور دریم اثبات دا قیامت او بعث بعد الموت، چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند او د الله دربار کې حاضری او د الله رب العزت لا خپلو اعمالو حساب کتاب ورکول او هلته کامیابی او ناکامی او هلته جنت او دوزخ ته تلل. دا عقیده اساسی عقیده د اسلام په عقایدو کې نننی سبق کې دا عقیده ذکر کړي. الله رب العزت فرمایي اولم يروا آیا دا خلق نګوري کیف یبدئ الله الخلق سرنګي اول ځل الله دا مخلوق پیدا کړی دی. د ټولو نه زیاته غټه خبره د خپل ځان ته او د خپل بدن ته متوجه کېدل او په دې سوچ کول چې زه چېرته وم، زه نه وم، زه څنګه پیدا شوم، زه څنګه دې حالت ته راورسېدم. بیا زمانه چې مخکې کم خلک او نن هغه چېرته تللي دي، څه شو؟ نو په دې خپله زندګۍ باندې او په دې خپل تخلیق باندې نظر کول چې دا د سړي خپل ځان دی. نه ګوري دوی چې څرنګه الله ابتدایي تخلیق کوي، یعنې سازول اول ځل الله د دې مخلوق کوي، دې ته دې نه ګوري. دا په څه طریقه باندې دی په خپله پیدا شوی دا انسان. ثم یعیده، بیا الله تعالی په ده باندې پناه راولي او د پناه نه وروسته ثم یعیده بیا الله رب العزت به دوباره دی پیدا کوي. نو دغه یو ساز کې نه الله د تخلیق کړی دی او هغه یو ساز کې هم د دې خاورې نه پیدا دی. نو بیا د دې خاورې نه دوباره د پیدا کول الله ته څه مشکل دي؟ او چې اول ځل یو کار سړی کوي او بغیر د نقشې نه کوي، چا ورته څه نقشه نه وي ورکړي چې په دې نقشه باندې دا شی سیاس کا. الله بې نقشې هر شی پیدا کړی دی، الله ته نقشو ضرورت نشته. نو دوباره پیدا کول هغه انسان ته مسانی دا کار چې یو ځل د هغې مثل هغه ساز آینده ورته بیا هېڅ کار نه ښکاري. نو الله رب العزت چې اول ځل دا مخلوق پیدا کو، دا خو ته منې چې د دې مشرکانو نه د قرآن کې دلایل اعترافیه تاسو ګورئ. دلایل اعترافیه دې ته وایي چې تاسو سره دا دشمنان دین هم مني. او هغه دا دی چې دې قرآن کې به تاسو دا مونږ ویلي دي او دا به بیا هم راځي چې د کفارو نه تپوسو کې اسمانونه چا پیدا کړي، ځمکې چا پیدا کړي، دا مخلوق چا پیدا کړی؟ نو جواب دا دی د الله پیدا کړي. نو په پیدایش خو ته په اول پیدایش خو تاسو ټول قایل یې
او دی دوباره ژوند نه انکار بیا څنګه تاسو کوئ؟ ان ذلک علی الله یسیر، یقینا دا کار په الله آسان. دا اول ځل پیدا کول، دا اول ځل پیدا کول نه وروسته پناه راوستل په خلکو، او د پناه راوستل نه دوباره ژوند خلکو له ورکول، ذالکه کې د درې واڼو ته اشاره ده. ان ذالک یقینا دا تخلیق اول او دوباره پناه او درې باره بیا ژوندي کول، دا په الله باندې آسان کار دی، الله ته هیڅ ګران نه دي. بیا به واپس کوي دوی لکه دوباره به ژوندي کوي. قل اوایا پیغمبره سیرو فی الارض، زئی پزمکه کې، فانظروا کیف بدأ الخلق، پس وګورئ څرنګه اول ځل پیدا کړی الله مخلوق لرا. ثم الله ينشئ نشأة الآخرة، بیا الله ژوندي کوي با په ژوند بل رستنی سره. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر څه باندې طاقتور دی، هر شي طاقت لري، هیڅ شی اگر طاقت نه بهر نه. نو قل امر دی، قل اوایا پیغمبره ته، او دا سیرو امر دی، سیرو فی الارض، زئی چکر ووهئ په ځمکه کې. امام رازی رحمت الله علیه وایي دا امر د پاره د اباحت دی، یعنی په ځمکه کې چکر وهل دا یو امر مباح دی، سیر او سیاحت دی، دا جایز عمل دی. خو چې کله روان شوي نو فانظروا کیف بدأ الخلق، دا دویم امر امام رازی وایي دا د وجوب دپاره دی. بیا کتل د هغه نظارو، د هغه نښو او د هغه کائناتو چې الله پیدا کړي دي، د هغې مطالعه کول، دې غرونو ته کتل، دې اسمانونو ته کتل، دې ځمکو ته کتل، دې نهرونو او سیندونو ته کتل، دې ځنګل او دې باغونو ته کتل، دا ټول دا دې ته به په نظر د عبرت باندې لازما ګوري. صرف دا پټوانی سل لپاره باندې ګرځي چې بس دی هلته به پټوانو باسي، نه نه، دا به د عبرت په نظر به ورته ګوري. دا لوی اسمانونه، دا لوی اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ دا لوی ځمکې چا پیدا کړي دي؟ دا لوی غرونه په چا ودرولي دي؟ دې غرونه راچینې ده او دا سیندونه د اوبو دا چا راایستلي دي؟ او بیا ثم الله، پس د هغې نه الله ينشئ نشأة الآخرة، پیدا کول وکوي، پیدا کول رستنی، دوباره ثم يعيده ترجمه ده. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر څه طاقت خاوند. ورته د قرآن آیاتونه براتله که نه، چې آیاتونه براتلل ګڼ صورتونه به شروع، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به وویل چې دا آیاتونه چې نوي راله دا په پلانی صورت کې د پلانی آیات نه رستو کېدی، او دا آیاتونه په پلانی صورت کې د پلانی آیات نه رستو کېدی. نو د دې آیاتونو په دې منځ کې دا ترتیب دا منصوص دی، دا باقاعده د پیغمبر خدا په حکم یې ښودې شوي دي. نو دا ګوره ټول دا اثبات د آخرت سره تعلق ساتي. مناسب آیاتونه به پیغمبر خدا دا په پلانی صورت کې کېدی، پلانی کې کېدی، پلانی کې کېدی. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر څیز باندې طاقتور دی. نو بعضې د اشیاو نه دوباره پیدا کولم دي، بعضې د اشیاو نه اول ځل پیدا کولم دي، بعضې د اشیاو نه پناه راوستلم دي په دې باندې. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، بیا الله رب العزت يعذب من يشاء، عذاب به ورکوي چاته چې د الله خوښه شي،
او ويرحم من یشاء رحم و مهرباني به کوي په هغه چا چې د الله خوښه شي او والیه تقلبون خالص دی الله ته ستاسو د ټولو رجوع وي ټول به الله ته واپس کېږئ چې ټول د الله ته واپس کېږئ او د الله دربار کې حاضرېږئ نو بیا به تاسو دوه قسمه یئ بعضې به مستحق د عذاب یئ لکه کفار او مشرکان منافقان او ګناهګاران او ظالمان او بعضې به په تاسو کې داسې چې ویرحم من یشاء رحم به کوي الله په هغه چا چې د الله خوښه شي چې چا د پیغمبرانو لار خپله کړې ده چا د الله لار خپله کړې ده چا د نیکۍ او د تقوا او د پرهیزګارۍ لار خپله کړې ده بس هغه خلکو باندې به الله رحم او دا عذاب او دا رحمت به کله کوي نو ټول به د هغه مخې ته ځئ ټول به د هغه دربار کې حاضرېږئ هلته به دا فیصله الله رب العزت کوي بس وما انتم بمعجزین فی الارض نه یې تاسو کمزوري کوونکي الله لره په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر نشته ستاسو لپاره سوا د الله نه څوک کار سازونکی ولا نصیر او نه څوک مددګار دا وما انتم بمعجزین معنا دا ده چې نه یې تاسو الله لره کمزوري کوونکي په ځمکه کې چې د ځمکې په سوراخونو او په هغې په غارونو کې ننوځئ او د ځمکې تحت ته ورسئ نو تاسو به ګینې د الله نه خلاص شئ د الله نه خلاصېدی نه شئ پس نه یې وما نه یې تاسو بمعجزینه کمزوري کوونکي الله لره په تیښته ستاسو د الله نه په ځمکه کې او په ملک کې ولا فی السما او نه تاسو د الله نه خلاصېدونکي په اسمان کې چې د اسمان بلندو ته او اوچتوالي ته هغه انتها ځایونو ته ورسېږئ نو ګندې د الله نه به خلاص شئ نو چې نه په ځمکه کې د الله نه خلاصېدی شئ او نه په اسمان کې د الله نه خلاصېدی شئ نو بیا د هغې الله تعالی نه کوم خواته تښتئ ففروا الی الله الله طرف ته منډه کوي د الله نه منډه مه کوئ الله دین طرف ته منډه وکوئ د الله رضا طرف ته منډه وکوئ د الله د خوشحاله کولو طرف ته منډه وکوئ او ما لکم من دون الله نه به ستاسو لپاره سوا د الله نه څوک کار سازونکی چې تاسو د عذاب د الله نه خلاص کی او دغه ورځې د بدې دغه ورځې د هغه بدوالي نه تاسو خلاص کی اولا نصیر نه به ستاسو لپاره څوک امدادي بیا والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم والذین کفروا هغه کسانو چې انکار کړی دی بآیات الله په آیاتونو د الله باندې او ولقائه او انکار کړی په ملاقات د الله باندې نه د الله آیاتونه مني نه د الله تعالی د شتوالي دلایل مني او نه د الله په ملاقات باندې قائل دي چې ګینه الله سره به ملاویږي او الله به حساب کتاب کوي او قیامت به قائم وي د دې نه انکار اولئک دا قسم کسان چې آیاتونه نه مني او د الله ملاقات نه مني اولئک دا کسان یئسوا من رحمتی دوی مایوس وي د مهربانۍ د الله نه او اولئک لهم عذاب علیم او دا کسان دوی لپاره عذاب درناک دی دا یئسوا ویل شي دا ماضي ده که مضارع ده تفسیر سره نه رسوس په وکړي ورته شي هغه دغه مو ایزه چې تاسو کوم خو دې کې څه چلی کړه
داسې ورته پوس نه کوم. دا ماضي ده، ماضي دا محموز الپای یایی دی پیږئ، محموز الپای یایی یہ فپا کلمه کې راغلی نو یا ایسا یئی ایسو دی دا یا ایسا یئی ایسو پیږئ پرې باندې نو دا ماضي ده. حالانکه دا ځای نه دی، دا ځای د مضارع دی. پکار دا دی چې دلته مضارع استعمال شي، خو د مضارع په ځای باندې ماضي استعمال شوی ده. دا یقینیت ته اشاره ده چې دا به یقینا مایوسي. مشرکان او کافران د دین دشمنان به په قیامت کې انتهایی مایوسي، او دا مایوسي داسې ده لکه چې اوسي بس متحققه ده. نو ځکه دلته تعبیر په ماضی به سره د مضارع نه وشو، د یئسو په ځای باندې یئسو وویلی شو. وایي اولئک یئسو من رحمتي، دا کسان مایوسه شوي دي د مهربانۍ د الله نه، یعنې مایوسه کېږي به په ورځ د قیامت باندې. نو داسې ده لکه دی چې اوس نه مایوسئ. و اولئک لهم عذاب علیم، او دا کسان دوی دپاره عذاب درناک دی. دا د دې آیاتونو مختصره ترجمه او مختصره غوندې تشریح وه. دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله. یو دا چې وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود. یو پکې دا مسله ذکر شوه چې د عقل نه به کار اخلي یو سړی، او عقل د څه لپاره به استعمالوي؟ دلیل پیش کول په غایب باندې په حاضر سره. دا ته چې څه اینې د دې نه به دلیل نیسي په هغه څه باندې چې نه، او دارنګې دلیل نیول په یو معدوم باندې په موجود سره. دې موجوداتو ته به ګورې او دې نه به دلایل په معدوماتو باندې. قیامت ته اوس نه، الله نه، فرشتي نه، حساب کتاب نه، او داسې چې سره کائنات ښکاري، دا کائنات راواله او دا پرې دلیل که چې څنګه دا دي دغسې هغه هم دي. او تقریر عقیدة البحث والجزا وذکر ادلتها التفصیلیه. دویمه مسله عقیده د بحث او د جزا مال ته مرکزي موضوع نن پرې سبق کې دا وه چې دوباره راژوندي کول، راژوندي کېدل، اول ته جزا او سزا ملاوېدل، او بیا په دې باندې تفصیلي دلایل الله ذکر کړ. او نمبر 3 تقریر عز الانسان التام وانه لا محرب له من الله ربه ومالكه وحال تستدعى الفرار الى الله اليوم بالایمان والتقوى. دریمه مسله ده چې کمزوری د انسان پوره کمزوری، چې انسان پوره کمزور دی. العز التام، عز تام معنی دا چې بالکل انتها د کمزورۍ ته رسېدلی په دې خبره کې چې وانه دا انسان لا محرب له من الله، د لپاره د الله نه تېښتې لار نشته، ځکه هغې رب دی او هغې مالک دی. نو دا حالت دې خبرې تقاضا کوي چې د الله نه منګه نه اسمان کې تښتېدی شو، نه ځمکه کې دننه کېدی شو، د الله نه هېڅ چېرته تښتېدی نه شو. نو چې د هېڅ چېرته نه تښتې نو ورته رامنډه که، چې تښتېدی ته نه شي نو ورمنډه که، ورپسې خپله ورشه، اطاعت او تابعدارۍ ته ورمنډه که. ففروا الى الله، منډه کوي الله ته. داسې نه ویل چې فروا عن الله، د الله نه منډه کوي. موږ د الله نه منډه کړې ده، بل طرف ته روان شي. وهي حال تستدعي الفرار الى الله، دا داسې حالت دی چې دا مطالبه کوي د فرار الله رب العزت ته، او بالایمان والتقوى. نن الله رب العزت طرف ته منډه کوي
او منډه دار چې په الله ایمان راوړی او تقوا او پرهیزګاري اختیار دا الله ته منډه ده. او اخري څلورم دا انذار المکذبین، یرا ورکی الله دروغجنو ته بانهم ان ماتوا علی التکذیب بالبعث، که په دې عقیده مړه شوئ چې تاسو قیامت ته دروغ ویل، قیامت نشته، نو لا يدخلون الجنة بحال، جنت ته به اچرې به داخل نشئ. وسيعذبون في نار جهنم اشد العذاب، او تاسو ته به داسې عذاب په جهنم کې ملاویږي چې د هغې نه زیات سخت عذاب به بلوي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. یہ له څوک کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته کوي، بد قسمت یې تباهي کوي. الله رب العزت تعالی کوم دنیا کې چې کوم اور لګېدلی دی دا اور الله په کفارو لګې. خدای مسلمانان تېنه محفوظ کړي، مسلمانان تېنه خلاص کړي. خدایا د کشمیر مسلمانان، د ایران مسلمانان، د فلسطین مسلمانان الله دې محافظ تی محافظ شه او تی تر مرسته وکړه، تی تعاون وکړه، تی امداد وکړه. الله ټول امت مسلمه متحد او متفق کړه د کفارو په دشمنۍ باندې، او کفار ټول الله ذلیل او خوار کې، او خاص کر رامون سره چې بر سره پیکار دي الله رب العزت امریکا دا او که برطانیه دا او که فرانس دی او که یهود دی او که هندوان دی، الله تس نس کې، الله تباہ و بربادي کې، الله خپل قهر و غضب سره مخامخ کې، الله د خپل قهر په سپېړې وې په هغه عذابونه پرې راولي کوم چې په عادیانو سمودیانو مخکنو باطل پرستو قومونو باندې راوستي وو. الله تعالی د دین هزارها ځله باطل پرستی تباہ و بربادي کې د مسلمانانو لته نجات ورکړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان.